أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د سورہ مومنون شروع کېدو نه مخکې درس په شروع کېدو کې زه ډېر زیات ستړی وم او پریشان وم. د سورہ حج هغه ابتدائیه مسله تاسو ته ونه شو ویلی. سورۃ حج باره کې اختلاف دی چې دا مکی ده او که مدني ده، او ځینو خلکو رایه دا ده چې دا مدني سورت ده او ځینو خلکو رایه دا ده چې دا مکی سورت ده. او صحیح خبره دا ده چې دې کې د دواړو مجموعه ده، مکی آیتونه هم پکې شته دي او مدني آیتونه هم پکې شته دي. کم چې مدني دی باغ کې احکامات دي تاسو واوریدل، او کم چې مکی دی باغ کې د توحید خبره ده چې تاسو واوریدل. نو بس دومره نور تفصیلی بس تاسو خپل واورید، هغه نه بعد هغه بیانول ابسم دي. تاسو سوره مومنون ان شاء الله اوس موږ وایو، الله دې موږ تاسو ته آسان کړي. ما ته په دې ترجمه کې لفظي ترجمه کې لګرانواله وی، اګرانواله دوه وجه ما سره ډېر سخت وی. ګرانواله یو انسان ته دا احساس وي چې غلطي ونه شي، بس زمونږ شبه او تاسو شبه کې ټکه جوړول نو ډېر ګران لکه ډېر داسې ټکي وي چې هغه سړی ته ګرانواله پیدا شي چیرې دا نو کم ځای کې داسې معاملې غوندې په لفظ کې تاسو پوهېدئ نه یا غلطي نه غلطي و نو هغه بیا په محاورې ته ګورئ. تاسو سورې مؤمنون مکی سورت ته دا مکې په درمیانه دور کې الله تعالی نازل کړی دی، او په دې مضامینو کې توحید، رسالت، آخرت د درې مضمونونو کې ټول نه ډېر زور په د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت باندې شوی دی. هغه نه علاوه تخلیق باره کې هم ډېر بهترین دلایل دي پکې، اشارات دي او اعتراضات او جوابونه دي پکې، او څه پکې کیسې دي. او هغه خبره تاسو یاد ساتئ چې دا مکی صورت ته او مکی صورت کې باقاعده الله تعالی طرفنا د ایمان مضبوطوالی او د پختګۍ لپاره چې کوم دلایل او د خلکو اعتراضات دي داغه جوابات دي پکې. د سورې مومنون باره کې یو حدیث ده، عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ما باندې داسې آیاتونه نازل شوي دي که یو سړی په دې آیاتونو عمل وکړي نو جنت ته داخل شي. او بیا تلاوت وکړو د قد افلح المؤمنون تر آیت نمبر 11 پورې، او دا لس صفاتونه دي. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې هغه ټول نډیر پویدونکو په قران کریم باندې هغه فرمایي چې ټول اسلام ډیر حصے ده. یعنی که یو سړی په اسلام باندې ځان په یول غواړي او یا دا غواړي چې اسلام نه تابعداري کنه، ایمان نه اسلام تابعداري، کم عمل او کم ازه. نو که یو عمل باندې انسان ځان په یول غواړي نو ټول اسلام دا ډیر حصے ده. لس په سورۃ توبه کې دي، لس په سورہ مومنون کی دی، او لس په سورہ احزاب کی دی. په سورہ توبه کې آیت نمبر 112 112 او سورہ مومنون د اول نه واخلا تر لسم یا یو لسم آیات پورې، دغه جو لسم کې د جنت ذکر دی د دې انعاماتو کې. او د سورہ احزاب آیت نمبر 35 بیا ورې سورہ توبه 112 112 یعنی 112 او سورہ مومنون اول نواخلا تر یو لسم پورې 11 پورې،
او یا 11 نمبر پورې او سورۃ احزاب دا 35 پورې آیت نمبر 35 پورې نه آیت 35 نمبر آیت دا که تاسو لکبل هغه کې وګورئ چې قران کریم کې او په دې باندې باقاعده بلکې نن تاسو د دې ځنه عمده کا سبق وېسه چې دا تاسو خپل کورونو کې د دې بیا تلاوت وکړئ بیا تلاوت وکړئ او بیا د خپل عملونو کې وګورئ چې دې کې داسې عمل خو زما په عمل کې کمی نشته یا داسې یو کار چې الله باندې کړی ما هغه زما په عمل کې خو هغه چې تشتنه ده خامخا وګورئ خامخا نن تاسو لپاره عمده سبق دی نو تاسو دې معنا وورئ قد بتحقیق سرا افلح کامیاب شول المؤمنون مؤمنان بسم الله الرحمن الرحیم قد بتحقیق سرا یقینا افلح المؤمنون کامیاب شول مؤمنان الذين مؤمنان هغه خلق دي هم چې اغوي فی صلاتهم فقل منذنو کې خاشعون عاجزی کوونکي دي خاشعون عاجزی کوونکي د دې یو خو اشاره سوره بقره کلام تر کړي وا چې وانها لکبیره الا علی الخاشعين الذين يظنون انهم ملاق ربهم خاشعين څوک دي هغه کسان چې هغه ته دا یقین حاصل وي چې موږ به الله سره ملاويږو نو چې د ملاقات یقین کله حاصل شي نو په مانځ کې بیا خوشو پیدا وشي اوس تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې بیان کما او تاسو اوریدل هم ده او کله آیات په تشریح کې بیان شي ان شاء الله ډېر خبر ځان کې پریزي هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او د ګټنو باندې راځي ورسره کې ناستو حدیث جبرائیل کی تاسو ته یاد ده او بیا هغه پوښتنه وکړه چې احسان څه شي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دا او حدیث باقی وکړه د مقصدی ټکه تاسو ته دي چې خیمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې احسان دا دی چې ته داسې عبادت وکې لکه چې الله ګوري دغه احسان ویل کی کم از کم داسې وکې چې ما الله ګوري خو د احسان اوله درجه چې زه الله ګورم الله تعالی ما نو چې دا کیفیت کله پیدا وشي او د سورۃ بقره آیت نمبر 45 او 44 سره برابر کې 45 ختم چې هغه کسان چې هغه یقین چې الله سره ملاويږي نو دا کیفیت ته خشوع وي او دا د دې تشریح زمانه زیاته بیا ته بخبله کولای شي کله موږ مونږ کوو او موږ یو مونږ د الله دې ته معفو کی چې الحمدلله رب العالمین او علیکم بس دا بالکل هم دغه سکو او بیا ساج خلکو کنه لکه موږ چې خبرې کوو کنه نو خبرې کولو کې د صاحب اغستو کې خبرې نه کوو یعنی خبرې کوم چې ساخلو خبرې باندې کو سواق بیا خبرې کوو او موږ په سا اغستو کې وایو بالکل داسې الحمدلله رب العالمین بالکل هم داسې کوو کنه کوو هغه خبرو نه بدتر کوو موږ هغه سره هغه ډرامه ده نو دا خوشونه نو فی صلاتهم په منځ کې خاشعون عاجزی کوونکی یعنی هغه کیفیت چې تا ته پیښ شي چې هغه تا ته یقین وي چې الله تعالی ما او الله زما مخامخ ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه بل قدل ده هغه دا چې ته دا کیفیت پیدا وکړي چې دا زما اخره مونږ ده دنه بعد بس الله تعالی سم بس دا بیا دا کیفیت پیدا کیږي الله تعالی پیدا وکړي زمونږ ده والذین او هغه کسان دي هم چې هغه عن اللغو د عبس خبرنا معرضون مخاړون کی دي اعراض کون کی دي عبس دو فائدې دي ځکه چې دوه ورځې ژوندۍ ده یا دنیا ده یا آخرت ده عبس عموما هغه کار ته ویل کیږي چې نه دنیا کې فائدہ وي نه آخرت کې فائدہ وي او دا خو وختونه به کې شي لکه فلم ګوره د دنیا څخه فائدہ ده او آخرت څخه فائدہ ده امدارنګ دې داسې گیمونه دي داسې شیونه دي چې هغه دنیا هم ځای کې آخرت هم فائدہ نه کوي بعضی گیمونه یا کلونه داسې شته لکه ته ورزش کوي هغه د بارته گیم کوي کېل کوي نو ډیره خبره ته دنیا کې هم فائدہ ده او ته هغه د بارا د جهاد بنیاد باندې کوا ستا بډی مو مزیدار د دین دعوت لپاره کوا هغه هم امدارنګ نور ډیر شیونه دي والذین انداس دویم صفات شو او دریم تاسو اوري والذین هغه کسان هم چې هغه للزکات د زکات فاعلون کار کوونکي دي دا ډېر اهم معنوي ټکی الله استعمال کړي زکات کار کوونکي دي دا نه دی ویلي چې هغه ورکوونکي د زکات دي دا نه دی ویلي الله د زکات کار کوونکي دي ته مراد شو د زکات لفظي معنی باندې بزان په یول غواړي دي لپاره زکات په معنی یو معنی د صفائی او یو معنی د بڑوتری لویواله
او دا دواړه معنی په زکات کې پرتی دي ځکه چې زکات ورکي مال ور سره صفاشي او مال کې برکت راشي ډیرواله راشي ځکه دا دوه معنی رسول الله صلی الله علیه و تعالی فرمای ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم چې پاک کی دوی یعنی دا مسلمانان تربیت داسي او کی دي مسلمانانو چې هغه پاک شي نو کم کار ته مراد دلته داسي کارونه کوي چې هغه کار په خپل د صفائی همي او ټول ګندګي شرک ته ورپسې ګندګي بدعات ته حسد ده بدګماني ده تعصب ده کینه ده او دارنګي کنزلي دي دروغ دي او دارنګي ظاهري پاکي هم پکې مراد ده لکه چې سورې مدثر کې الله تعالی ظاهري پاکي ته هم پاکي ویل ده وثيابك فطهر خپل کپڑے پاکي کا او الطهور شطر الايمان صفائی باقاعده د ایمان د حصونه یو حصہ ده دا ټول ته مراد ده مومن خبره به پاک وي دوستی به پاک وي نیت به پاک وي زړه به پاک وي عمل به پاک وي کور به پاک وي کوم دې کې کینی هغه به پاک وي تاسو یقین وکئ چې څومره چې چا ایمان درجه اوچته ده څومره به هغه شفاعت پاک وي زره خلکو به ظاهر ډیر صفاوي کپڑے به ډیر صفاوي خدای نیت به ګندوي مومن به داسي نه مومن به هر شي صاف سوتري هر څه به صاف سوتري او د دې یو ډېر آسان وته پہچان درکما چې هغه به تاسو ډېر زیاته فائدہ وکړي په معاملې کې او هغه آسان معاملات دا لکه مثلا تماته ویلي چې را پلانې سړی د خدا سي بدکارو کو زه فورن تاسو مې چاو یاره د ډېر بدکارو کو نو د فورن ته بس پوښه چې د ایمان هغه صفائی تمایات دل رسیدل نه ځکه چې د بل په بدګماني کې یا د بل په دروغ کې یا د بل په بدنیتی کې یا د بل په غیبت کې راغی دا بغي کې راغی خو کله ایمان په غوچته درجه کې وي او هغه ته وایي چې فلانی دا سکارو کو دې په فورن ته وایي یاره خیر دې پوښښه بنئ یا به ته پوښښه نه یا به هغه ته چل وي فور هغه نه هغه بدینه تسلیمي هغه اته چې کومنیت کې ابدی اورې داخله کې هغه د په هغه نه تسلیمي یا خیر ته چل وي ته تحقیق وکا هغه داسې سړی نه دی هغه سړی دی په کې خیر وي بس دا څه پته لګي چې دا یا لکه موږ جمعات نه بار راوځو سپلای نه وي دا چا پټی کړی بس موږ پته ولګي او چې یاره دا غلط شی وایي سو دا فورن دغه ځین ته نه راځي د بل چا لپاره نه دا هغه صفائی تاسو ته یو څه شنه ما په تور مثال درته بیان کړل کنه مومن چې کم د بهر شي صفاوي دبل باری کې سوچ به صفاوي نیت به صفاوي او دا به کارونه د صفائی کوي هم د کرانګي دریم شو والذین واغسان هم چې اغوی لفروجهم د خپل فرج کو مقام هغه خاص ده او دینه اشاره د نر د پاره د نامنه والا تر ګټنو پورې او زنانو د پاره ټوله باډي د ستر ده سوا د مخ او د لاسونو نه خدا عورت خبره کومه او دا به حجاب کې د تفصیل براشي بیا حافظون حفاظت کوونکي حفاظت نه مراد زه چې شي حفاظت کوي نو څه کوي نه چاته خایو نه چاته ور کوي امغه ته اشاره هم ده الا مگر علی ازواجهم فقبل بیان د دوی او ما ملکت ایمانهم هغه چې مالکان شي دي خلاصونه د دوی فانهم بشک دوی غیر ملومین دی باندې ملامت نشته دغه چې کور ولته خپل ځان خدمت بنیاد یا نور ضرورتونه چې کوم دي همدارنګي هغه وین دي چې تاسو حاصل شي د جهاد په نتیجه کې فمنه بتاغه بس څوک چې لټونه وکي ورا ذالک علاوه د دې قانوننا د خاون او یا د چې مالک شوی خیلا ستا فاولائک بس همدا کسان هم العادون همدا غبیا زیاتی کوونکی دي کدا طریقہ هر یو اولی نه کله وادت وی کله بلاس استعمال وی او وغیرہ نور باندې تاسو پیږئ دغه په شی نه دي جایز دي دین علاوه نور نه دا څلورم شو کپیندم شو غالبا والذین وهکسان هم چې اغوی لاماناتهم د امانتونو خپلو وعهدهم او د وعدو خپلو راعون لحاظاتن کی دي امانت کی دي خیانت نه کوي خبره هم امانت ته اختیار هم امانت ته کم چې تاو ته درجه ور کړی دا امانت ته په دې ټولو کې هغه خیانت نه کوي او نه د وعده خلاف کوي او دا ټول نه کوون کی دا چې کم دي دا د منافق د نشانات هم دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تلور نشانات چا کې راجم شي دا خالص منافق ته او چا کې چې دینه ته یو نشان نیم راجم شي دا نشان د منافق ته او هغه کې یو دا وعده خلاف ته یو د امانت کې خیانت کول دي یو خبره کې دروغ ویل دي او یو په جګړه کې کنځلې کول دي راعون لحاظ سادي والذین واکسان هم چې اغوی علی صلواتهم بخل منذنو یحافظون حفاظت کوونکي دي
التخاشعون دلته يحافظون دوړو کې فرق دی خشوع د زړه تن کیفیت ده د سړی اندرونی کیفیت ده او حفاظت د مانزه بیرونی کیفیت ده د اودس کول د کپڑے پاک ساتل د قبله برابرول د مونږ په جماعت کې کول د منځونو نور خلکو ته دعوت ورکول د جماعت کې صفبندي کول د وغیرہ وغیرہ جماعت سره د سرونه علاوه بیرون تور باندې څومره تعلق دی د اټولو لکه حفاظت کوي د منځو جماعت کې کوي چې نر دی حفاظت کوي د منځو په خپل وخت کې کوي حفاظت کوي خټیک ټاکي او د سورته کوي قبله برابري وغیرہ وغیرہ دنه علاوه نور چې څومره دي نو الله فرمایي چې اولئک هم دغه کسان هم الوارثون هم دی به وارثان وي هم دی به وراثت کې اخلي الذين هغا کینه کم شي کم چې به اخلي هغه کسان يرثون الفردوس چې هغه وارثان دي د جنت الفردوس فردوس لفظي معنی بالا خانه او دا د جنت لپاره استعمال شي نو په جنت کې هغه بره حصہ په جنت کې هغه بره حصہ دنه مراد موږ د بالا خانه نه دي د جنت تصور ذهن کې راولا جنت کې هغه بره مقام الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي هم دې بفیا باغې کې خالدون همیشه همیشه وي الله تعالی دې د صفاتونو په موږ کې راولي او الله تعالی دې عیبونه زموږ نه لري کی ولقد بتحقیق سره خلقنا موږ پیدا کړی دی الانسان انسان من سلاله د خلاصي من طين د خټینا جوهر د خټینا اصل د خټینا ثم بیا جعلناه موږ جوړ کړی دی هغه دا خټه څه ته مراد ده دی باندې به تفصیل ده د اړیو آیات کې اړیو ټکی کی تفصیلی خو موږ ته ټول غټ رکاوټ د دې دغه وخت خټنه مراد یا خو په دې خټو کې چې کم زمونږه فصل وشي غنم دي جوار دي میوه ده وغیرہ همدا موږ خورو کنه او دا چې وشي د خټو نه راوتی او دا زمونږ په معده کې هضم شي بیا دینه هغه جوهر جوړ شي د منی په صورت کې دا هغه جوهر دي هغه خټي او دا په حقیقت کې دا خټه راغلي دا غي نه دي او یا د آدم علی السلام هغه خټه ته مراد ده کم چې الله تعالی د هغه اصل خټه یا د خټه هغه اصلیت چې کم دی هغه جمع کړي لکه موږ چې وای ار کې ګلاب هغه د ګلاب هغه شی چې کم باغې کې ماده وي د بوی او یا د خوند او یا د هغه نور فائدو لپاره ثم بیا جعلناه موږ جوړ کړل هغه نطفه یا نطفه د منی فی قرار فرحم کې مکین محفوظ د مور په خېټه کې ثم بیا خلقنا موږ جوړ کړی دا هغه النطفه نطفه علقه هغه ټوکړه د ویني فخلقنا بیا موږ جوړ کړل هغه العلقه ټوکړه د ویني هغه ټوکړه موږ جوړ کړه مدغتن یو ټوکړه د غوخي هغه ویني ټوکړه نه موږ بیا د غوخي ټوکړه جوړ کړه فخلقنا بیا موږ جوړ کړل المدعتن هغه ټوکړه د ویني عظاما اډوکه فقسونا بمونږ واغستو العظام اغاډو کی ته لحمن غوخه ثم بانشأنا مونږ پیدا کړو د خلقن په پیدائش اخره یو نوی کې ان دنا بمونږ یو نوې چهره نوې شکل څنګه دنیا ته راځي موږ تاسو ته معلوم دي فتبارك الله بس لوی برکت ولله الله تعالی احسن الخالقین بهترین او خسته پیدائش کوونکی دی د انسان د شکل باندې څومره سوچوږي پدې کې ما تاسو مخ کې مولا او د خپل سترګه کګه کبه شیشې کې وګوره دا شونډه لکه کګه کبه شیشې کې وګوره همدارنګه نو معمولی فرق راولا بیا سره وګوري چې الله تعالی څومره خاصه دا انسان پیدا کړی او بیا د دې आवाज د دې انداز د دې سوچ فکر وغیرہ ټول او بیا پدې کې دنه چې کومه ماشينري ده یو سترګه یو پوزا د غوږ وغیرہ باندې سوچ کوي دا دنیا ټول او ته حیرانی ثم بیا انکم تاسو بعد ذلک ورست دینا لمیتون مرکیدون کی وی بیا بمری واره ثم بیا انکم بشک تاسو یوم القیامت بورز قیامت تبعثون تاسو را پاس ول شي ولقد بداک سرا خلقنا موږ پیدا کړی دي فوقکم پر تاسو نه اني جوړ کړی مې دي تاسو د پاسه سبع طرائق واسماننا وما كنا او نو موږ عن الخلق د پیدائشنا غافلین غافلا د څه پیدائش موږ کړی دي موږ غافل نه وو وانزلنا موږ نازل ولدي من السماء دبرنا ما ان ابو بقدر باندازي سرا فاسكناه بیا موږ ځای ورکړو هغه ابوتا جمع مکړي هغه اب فل ارض پزمکه کې خزانونو په صورت کې دا کویانو په صورت کې بیا موږ روباسو یا جنو په صورت کې موږ تراوزی یا د غرونو نه د نور په صورت کې دارا وایي موږ تعالی تعالی راکی وان وبشکم علی صحاب فبطلوا ذی ابو به ذی لقادرون قادریو کومګه بوزونه لري بکو او سورته ملک الله فرمایي چې کدی باندې و چې کوم نو څوک به راولي دا ابو
فانشأنا بمن پیدا کړل لكم تاسو لپاره به په دې ابو ذریعہ سره جنات باغونه من نخیل د کجورنا واعناب د انګورنا لكم تاسو لپاره فيها په دې ځمکه کې فواکه میوه دي کثیره ډېر ډېر ومنها او دغه شیننا تاکلون چې تاسو خوري میوه د غنم دی او کنور شینونه دي غله ده وغيرها وشجرة اونا تخرج چراوزی من تور سیناء د تور سینانا دغه علاقینا چې کوم غغر ده تنبتو شغار زرغنئی بالدهن فتیلو وسبغ او سبغ لفظی معنی ترکاری سالن تفسیر ته ورته وای انګویله ورته وای للآکلین د خورونکو د پاره زيتون ته اشاره ده او دا باغی وخت یم اوسم بهترین خوراک ته او د دې دانی او بده کې چې کوم هغه ماده الله تعالی چولې ده بده کې چې کوم फायदा الله تعالی چولې ده چې کوم په دې مې تحقیق کړی د نن سبا خلکو د په تیلو باندې د په دانو باندې او د په جرله کې چې کوم هغه غړواله ده او هغه غړواله کې چې کوم هغه نور دی یا دغه په نتیجې کې چې کوم ډیوی بلیږي چې کوم داغي دي به حساب فائدې او کوم خلکو چې د دې باقاعده زراعت کړي ده لکه افغانستان کې د جلال آباد په علاقو کې شوی دی هغه کړي ده هغه ته دې فائدو نورم ډیره زیاته پته ده او ډېر بهترین تیل دي داغه دردونو لپاره د خوراک لپاره بهترین تیل دي او هغه ته اشاره ده دا څنګه کړی دی الله تعالی و انه بشکلکم ذا ظفار فی الانعام په چار پایانو کې لعبرتن نصیحت نسقیکم مونږ اس کو پتا سو باندې مما د اغنا فی بطونها چې په دې چار پایانو کې دي د دې په خېټو کې ان په خېټو د چار پایانو کې دي یعنی چې شری هغه ماسته او پي وغیرہ نور ول زيتون تیل نه تیل مراد دي دا هر یو تیل ته ویل کیږي دلته اشاره ده زيتون ته ده زيتون تیل دلته اشاره ده چې توري سینا ده او هغه کې اوسم زيتون دي مخکبم کې دل او هغه ته اشاره ده پدې کې جی لفظ معنا دوهن تیل جی جاو وان لکم بشکتا الزبارا ولکم وتاز دبارا فیها پدې کې منافع او فائدې دي کثیره ډېر ډېر ومنها او د دینه تاکلون تاسو خوراک کوي د چر بیانونه وخی خوري د دینه او نورم فائدې دي پکې وعليه او پدې چر بیان باندې وعلى الفلك او پکشتو باندې تاسو تحملون سواری گئی سوارلی به کوي تاسو ولقد بتاكيد سرا ارسلنا من غرالكله نوح عليه السلام الى قومي او قوم طرفتا فقال نوح عليه السلام يا قوم يا زما قوم اعبدوا الله عبادت کوي د الله تعالی ما لكم نستطاعت دبار من اله ثم معبود غير داغنا افلا تتقون تاسن يريد اللهنا فقال الملؤون اولي سرداران الذين داغوا قساننا كفروا جغي كافرون من قومي قوم داغنا ان نوح عليه السلام ما هذا شند نوح عليه السلام الا مگر بشر انسان مثلكم دستاس بشان دي يريد ده غواړي ان يتفضل چې ده فضیلت حاصل کی علیکم بتا سبحانه ولو شاء الله کچری غفشی و الله تعالی لانزل نور علیکل به ملائکه فرشتہ په پیغمبري ده پارا ما سمعنا ند اوردل مونږه به هاذا دا خبره فی آبائنا د پلارانو په باره د پلارانو او الاولین مخکینو تر شو کې ند اوردل دا خبره مونږه په کیسو یا په وینا یا په انداز د پلارانو او یا په دغه مخکینو خلکو کې چې کنه فرشتہ راغلی او پیغمبر دا خبره مونږه اوردل نه د پلارانو په نیکونو کې ان هو نه ده الا مگر رجلن یو سړی ده به چې په دې باندې جنته لون توب ده فتربصوا بس انتظار کوي به ده حتا ترغه وخت حتا حين تر یو وخت پوري قال او الی نوح علیہ السلام رب ای رب زما انصرنی مدد وک زما بما باغ خبر باندې کذبون چې دوی ما دروغجن کوي فاوحینا بس ما وحی وکړه لمغا الیه نوح علیہ السلام طرف ته اندا چې اسنع جوړکا انصنع الفلک دا چې ته جوړکا کشته بی اعیننا زموږ سترګو دوړاندې وحینا او موږ وحی وکړه فیضا جاء او زموږ د وحی مطابق فیضا جاء بهر کلا چې راشی امرنا حکم زموږ وفار التنور او جوش وهي التنور دی باندې بیان شوی و مخکي فصلک نبی کی نوا فيها فذكشتي کی من كل زوجين اثنين د هر قسم زوجين جوړي اثنين دوا ان نه روخدا واهلك اخفل قور ولا الا مگر ان کین نه فذكشتي کی من اغزو سبقا چې مخکي تیر شوی دی علی باغ باندې القول حکم د عذاب منهم د دوینا
ولا تخاطبني او خبر مکوا ما سرا ما مخاطب کوا ما فی الذین باغ خلقو بارکی ظلمو چې ظلم کړي دي ان هغه باندې کې ما ته سفارشونه کی چې دا بچکا لکه مثلا د تسویو انهم بشکدو مغرقون دوی غرق دن کیری فاذا بهر کله استویتا چې ته برابر شي سم کینی انت تو ومن اوذ معك چې تا سروي علی الفلک په کشتی باندې فقلنا بیا الحمدلله ټول ثنا صفت الله د پاره دی الذي الله غذات نجانا چې نجات را کړمغه من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نه وقل او بیا اویا رب رب زما انزلنی کسکی ما منزلا فکزول مبارکا خیستا و سرا مبارک تا وانتا بشکت خیر المنزلین د ټولنا خرا کزون کئی انا اکنن فی ذالک بدیک لآیات النخیدی و ان کننا او بشکو منگا لمبتلین امتحان کون کی ددوئی ثم بیا انشأنا منگا پیدا کرلا من بعدهم رستد دینا قرنن یوادلا آخرین بلا فارسلنا بهم غواستو فيهم بدوی کی رسولا یو پیغمبر منهم د امدوینا او دا می ورته دا پیغمبر بدا ویلی ان اعبدوا الله ان دا چې اعبدوا الله عبادت کوي د الله تعالی مالکم نستطاع د پاره من اله څوک معبود غیره سوا دا غنا افلا تتقون آیات سنې یریږي دا غنا وقال الملأ ولسرداران من قومه داغد دلنا اغد قومنا الذين او خلق كفروا كافروا كفر کړو وکذبوا او دروغ وګڼل بلقاء الاخره ملاقات اخرت واطرفناهم او موږ آرام ورکړو او ایتا مطلب معنا می تاسو تکړی وا دنیوي فائدہ چې چاته ورکی د اغه بنیاد باندې چې کم سړی بیا سرکش شي نافرمان شي د دولت په بنیاد باندې هغه ته مطرف وای مما اغنا واطرفنا بلقاء الاخره ملاقات اخرت واطرفناهم امون آرام ورکړو او خلکو ته دنیا کې معیش ورکړو فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې ما هاذا چې نه ده الا مگر ده بشرون یو انسان مثلکم تاسو په شان دی دا خبره دیم کوله پیغمبر باندې او یاکل ده خوراک کوي مما دا غنا تا کولونه چې تاسو خوري منه دا اغینا و یشربو او ده سخل کوي مما دا غنا تشربو چې تاسو کوي څنګه تاسو خوراک سا کوي دغه مغرنګ خوراک سا کوي ولئن اطعتم او کچری تاسو اطاعت وکي بشرن یو سړی مثلکم چې تاسو بشان دي انکم تاسو په بدغه وخت کې احسان بدغه وخت کې لخاسرون نقصان مندون کو نشي آیا ایدکم آیا وعده کوي تاسو سره انکم چې بشک تاسو اذا هر کلا دا دغه خبره ده د سردارانو هر کلا متم مرشی وکنتم او شی تاسو ترابن خاوري وعظاما او اډو کی انکم نشک بشک تاسو به مخرجون راو استلی شي دا وعده کوي تاسو سره هاي ډیر لري خبره ده د عقلنا دا افسوس د بار کیږي دا عقل نه مانی دا خدای لري خبره ده د عقلنا لری دا او لری دا لما دا هغه شی د پاره توعدون چې تاسو ری وعده کولای شي ان هيا نددا الا مگرشتا حیاتنا الدنیا ژوند د دنیا چې زمونږ ده دا چې دوی وایي دا اصلي خبرې دي دغه دنیا ژوندۍ دا بس دې کې د څه وکړل دا وکړل نموت موږ بمرو ونحیا او موږ بژوند کیږو او ما نحنو او نه یو موږ بما بوثي دوباره را پسون کی بدی کې ان هو نددا الا مگر ده رجل یو سړی افترا چې جوړي علی الله بلا تعالی باندې کذب درو وما نحنو ان یمغ له بدمانی بمؤمنین ایمان وروړونکي قال اولید پیغمبر رب رب زما انصرنی مدد وکي زما بما باغ زبانه کذبون چې دوی دروغدن وګڼل مزه قال نو ویلی الله تعالی عما قلیل دیر لګ مدد اغا لا یصبحن چې دوی بشي باغ کې نادمین شرمدا پخیمانا فاخذتهم بسوني والدوي الصيحه چغي بالحق بحق سرا فجعلناهم بسكل منغدوي غثاء ان رزرزا اربلي شي وقوت ویلکيږي رزرزا فبعدن بس هلاکت لقوم الظالمين قوم ظالمانو لپاره ثم بیا انشأنا منغ پیدا کړل من بعد مرست دوینا قرونن دل امتنا اخرين نور امتنا بیا پیدا کړل ما تسبقون شیوړان د کړي من امه هیڅ وړلا اجلها د خپل نیټینا وما یستاخرون او نور استپات کړي شي ثم بیا ارسلنا موږ اولګل رسولنا پیغمبران خپل تترا سبل پسې یو پسې بل
کلما هر کله چا شرابغ امتن یعدلتا یومتا رسولها داغي پیغمبر کذبوه ناغي ود دروغ نسبت وکړو فاتبعنا بمنغ ور پسې شو بعدهم زنه د دوی نه بعدن بدن پسې وجعلناهم اوقل منغ اغوي احاديث کسی یعنی اغوي منور ختم کړل صرف کیسه می پات کړه فبودن بس هلاکت لقوم من اقوام د پر لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي ثم بیا ارسلنا من واسطه موسی علیہ السلام واخاه ورود هارون علیہ السلام بیااتنا بقول معجزو سرا وسلطان او دلیل سرا مبین خارا الى فرعون طرف تا وملئه او د سردارانو طرف تا فاستكبروا بذوی تکبر وکړو وکانو او د قوم انداس یو قوم عالی چې تکبر کوونکیو فقالوا بذي اولي انؤمنوا ايامغه ایمان راړو له بشرین په دو سړو مثلنا چې زمونږ په شان دي وقومهما او قوم د دوی لانا موږ د بار عابدون خادمان دي یعنی د بنی اسرائیل قوم زمونږ خادمان دي او د هغه قوم نه د سړي را پاتې د روز بده دي خبره موږ منو نه دا د کبره خبره وا فكذبوهما بدوی دروجن کلهما اغدوالا فكانوا بشودوی من المهلكين هلاکیدون کنا ولقد بتاکید سرا اتینا موږ ورکړه موسی علیہ السلام موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب لعلهم دې لپاره چې دوی يهتدون لار بیا مومي وجعلنا امغه کړو ابن مریم زوی د مریم عیسی علیہ السلام و امه امور دغه آیت النخا واویناهما امغه ځای ورکړو او دوړو ته الى ربوتين په یو چت ځای کې بیت المقدس ته اشاره ده او دا کمرې چې وشته به جوړ کړی وغي یا د غټوله علاقه ده چې بهترینه ده ذات قرار چې بهترینه استوګ نه ده و معین او د ابو ولزمکا چینه ته ویل کی یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلوا تاسو خوراک کوي من الطيبات د پاکو سيزونو نا واعملوا عمل کوي صالحا نیک انی بشکل چما بما باغسبان تعملون چې تاسو کوي علیم خبر یما پو یما باغي وان او بشک هذه دا امتکم یودلدا امتن دل واحده یوا وانا او ذ یما ربکم استاسو رب یما فتقون نمانه یریږي فتقطعوا بذو بل کړو جدا کړل امرهم او معاملہ خپل کار خپل بینهم بخپل منځ کې زبرا ټوکړي کل حزب د هر وډلا بما باغت باندې لديهم چې دوی سره دي فرحون خوشاله دي یعنی موږ تاسو ته کوم چټلې دي هر یو ډله په خپل طریقې باندې مطمئنه ده او هیڅ وګدانه ګوري چې زما ډله د قران او حدیث سره برابر کم چې سمون ور سره خوري او کنه خوري او قران او حدیث سره وګورم چې سمون خوري کنه خوري نه د دې ضرورت هم نشته بس چې ستدي په مغه خوشاله او مغه په روان دي او په وړاندو غونډه په ځای ملګرتیا کوي فزرهم بس پریک ددوی فی غمرتهم په غفلت خپل کې حتا حين تر یو وخت پورې آیا سمون دوی ګمان کوي انما چې بشکه خبره ده بلنه ده نمدهم چې موږ مدد ورکو دوی ته به په دې سره مم مال اند مال و بنین او زامنونه یعنی دوی دا خیال کوي چې دا مدد موږ دوی ته ورکو نو سارو موږ جلدی وکولهم دې د بار پر خیرات په نیکی کې بل ادا سندا لا يشعرون دین پوهیږي ان الذين بشکا کسانهم دوی من خشیه ربهم چې دوی د یری د خپل رب د دوینا مشفقون یریدون کی وی دا په تکلیف کی وی د الله د یرینا والذین کسانهم چې هغه به آیات ربهم بیاتون د خپل ربنا یؤمنون ایمان وروړي والذین کسانهم چې هغه به ربهم خپل رب باندې لا یشرکون هغه شرک نه کوي والذین کسان یؤتونا چې ورکي ما هغه آتو چې ورکړي دي دوی ته هغه نه ورکول کوي د الله بلا رکی وقلوبهم اوزن دوی وجلتن فیر باندې وی انهم چې بشک دوی الی ربهم رب طرف ته راجعون وفصلن کی ترمذی شریف کی حدیث ده عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو چا پوښتنه وکړه چې وقلوبهم اوزن دوی وجلتن فیر باندې بوي انهم چې کني دوی الی ربهم رب طرف ته یا د رب وړاندې راجعون جمع کیدون کی دي دینه مراد شرابیان دي زنایان دي کډکی کون کی دي یعنی دا خلک دي چې ګناهونه کوي او دې د الله په وړاندې یریږي دا تنه مراد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتا فرمایي چې نه دا تنه مراد نه دي بلکې دینه مراد منځ کون کی دي روزه ساتون کی دي صدقه ور کون کی دي سره د دین کیانو د یریږي چې چرته الله به زما د نکی اسنه چې قبول کړی نه دی ته اشاره ده
اولئک هم دا کسان دي یسارعون چې دي جلدی کوي فل خیرات پنی کو کارونو کې وهم او دوی لها دین کو کارونو ته سابقون منډي وهون کې دي یو بل مخ کیږي یو بل نه او د نکي د بارا ولا نکلف امغه به تکلیف کې وانه چې نفس نیت یو کس الا مگر وسعها دغه طاقت مطابق ولدينا هم سره کتاب یو کتاب ينطق چې خبرې بکئی بالحق بحق سره وهم او دوی سره لا یظلمون ظلم ونشي بل قلوبهم زندوی فی غمرة فغفلت کری من هذا ددینا ولهم او دوی دپار اعمال عملون دی من دون ذلك علاوه ددینا هم دوی لها اغیل عاملون چې عمل کون کری حتی ترغه وقت پورې اذا هر کله اخذنا جمغه 19 مترفیهم د دې هغه خوشال خلق هغه مالداری خلق بالعذاب فعذاب سرا اذا هم بدی وقت کې بدوی یجرون چغي وای د فریاد اسویلی بکای د فریادونه بکای او بیا ودی ته ویل شي لا تجهروا فریاد مکوي چغي ما وهي اليوم نذرتي انکم بشکتاسو من نظم طرفنا لا تنصرون مدد بنشي کولای تاسو سره الله دې موږ تاسو د حالت نه بچ کی نو کار تمره چغه وای او یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه فرمایي چې کوم فرشتي چې بدی جهنميان باندې مقرر شي سزا ده پاره دغه فرشتون الله تعالی د رحمت یا د نرمي هغه ماده الله تعالی استلی هغه سره په دې پویږي نه چې نرمي شي هغه سره په دې پویږي نه چې په دې کده اسمره چي وایي او کده اسمره وشاړي هیڅ پته نه لګي او د دنیا کې د خلک داسي وي داسي ظالمانی چې هغه الله تعالی دا ماده لري کړی ته پته نه لګي چې څه کومه څومره ظلم کومه قد بتا کی سرا کانت آیاتی او آیتونه زمونږه تطلا چلوستله بشول علیکم پتا سبحانه فکنتم یا بوئی تاسو علی عقابکم بخل کند باندې تنکسون چې ګرځ دی واپس تاسو به تخت دلای مستكبرینا کبر کون کی بوئی به بده سرا سامرن اغه سمرون اغه گفتگو ته ویل کیږي خبر وتا چې شپې وشي او خاص کر په اجرو کې داخله کوي داخله شپې د اجرو ته نه راځم کی او به کسی کوي ولانی خبري کوي او اته عموما د دې ترجمه د اردو ترجمه ولا بکواس کړي ده یعنی هغه ډلې یا چې خلک راځم چې شپې بس کپونه شپونه لګي نو دا بر غختل دی هغه ته قران ته د قران مقابله کې به د شپې مجلسونه قائمول هغه ورته خلک کېدل او قران ته بنه راتل تهجرون چې تاسو به پر خودو هجرت به مو کو د قران نه افلم يتبروا آیات غور نه کوي القول په خبره کې یعنی په قران کې ام جاءهم يرغلی دي دوی ته ما هغه لم ياتي چې نو راغلی اباهم پلارانو د دوی ته الاولین چې په خوانو یعنی دوی زین کې دا چې کنه داسې شی راغلی چې مخکینو ته نو راغلی ولې تورات او انجیل او موسی علی السلام عیسی علی السلام د نو پیغمبرانو ته داسې کتابونه نو راغلی دوی ته پته نشته ولې هم لم يعرفوا آیا دوی نه پیژني رسولهم د خپل پیغمبر فهم وذوی له چې دلاره منکرون انکار کوي ولې دوی د خپل پیغمبر پیژني نه چې د ټول عمر کې دروغ نه دی ویلي د ټول عمر کې جادو نه دی کړی د ټول عمر کې چاته ګندګي نه ده کړې نو دوی په دې باندې شک کوي ولې دوی پیژني نه د خپل پیغمبر دا دوی په دې کلی کې هم دوی سره رالو شو ام یقولون آیت یوای به چې په د باندې جنت لونتوب ده بل کی جاءهم در اوله ده تاسو ته دوی ته بالحق حق خبره واكثرهم اكثر دوینا للحق حق د بارکارهون ناخوخه غنی ان حق نخوخی ولو اتبع او کچيري پیروي کوله الحق د حق اهواهم د دې د خواهشاتو ان دی وای کنه د مالداري خلک مونږ داسي وای چې د حق او د قران زما تابع شي نو کده دې د ارمان پوره کړی شي حق د دې تابع شي نو لفسدت السماوات والارض نو فساد بکړې و اسمانونو او زمکه ومن فيهن واغتو چې بدی دواړو منځ کې دي بل آتے بل کې دوی اتینا هم غور کړی دي دوی ته به ذکرهم د دوی نصیحت فهم بس دوی عن ذکرهم د خپل نصیحت نموردون مخړون کې دي د خپل فائدې نه مخړون کې خپل فائدہ ده د خپل فائدہ د خپل ځان ته نه کوي د قران دی وای دا د خلکو د بیانای دا ور باندې پویای په دې باندې عمل کول ته تیارای نو دا چا فائدہ ده دا د خلکو فائدہ ده کده دی بیانون کې ته د بیان فائدہ برسیږي خدا چا ته چې بیان کیږي دا د خپل فائدہ ده د خپل فائدہ ده او دې تاسو کوم کلی کې خپل فائدې نه مخاړون کړي ام تسالهم یا کته غواړي دوی نه
خرجن سمزدوری فخراج ربک نو مزدوری خو ستا پر باندې دا خیر نه غډره بهتره ده نو کته دې مزدوری غوښتي او دی یریږي چې چرته پیسې ورانه وغواړي نو مزدوری خو الله باندې ده وهو اوغا خیر الرازقین بهترین رزق ورکون کړي وانک بشکت لا تدعوهم خامق ربلیدوی الی صراط مستقیم غلار برابر طرف تا وان الذين بشکا کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې عن الصراط د سملارنا لناکبون اغیو طرف تشویدی یعنی انکار کړي دي ولو رحمناهم کچری مونږ رحمو کې په دوی باندې وکشفنا غلری کو ما هغه تکلیف بهم چې په دوی باندې ده من ضر د تکلیف نه للجو نخام قبل گیاوی دوی فی طغیانهم په خپل سرکشی کې یعمهون سرګردانا دا په مکی ولو باندې که راغلو هغه طرف ته اشاره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه وری په مکی کې راغلو یو ابتدایي د نبوت وخت کې او یو چې کله مدینه ته هجرت کړو نه باغ وخت کې نو وای کومه دا تکلیف لري کو نو دی بیا په دې سرکشي کې بیا ورته وی او ورنه نوځي ولقد بتاکی سرا اخذناهم غونی ولذوی بالعذاب بعذاب کې فمستكانوا ندی عاجزیون کړلا لربهم دخل رب دپارا وما يتضرعون او ندی زاری وکړلې په وخت کې حتا تر وخت پورې اظهار کلا فتحنا چې موږ خلاص کړلا علیهم بدوی باندې خلاص مکړې موږ علیهم بدوی باندې بابن دروازه امانه بیا اوري حتا ترغه وخت پوری اذا هر کلا فتحنا چې موږ خلاص کړل علیهم پذی باندې باب دروازه ذا عذاب اند عذاب شدید سخت اذا هم نبدغ وخت دوی فيه باغی کی مبلسون امید شول وهو الذي ولا غزات انشاء لكم چې پیدا کړی تاسو اسم پیدا کړل تاسو د پاره السمع وغنا والابصار او سترګي والافئده او زرنا قليلا لك ما هغه تشکرون چې تاسو شکر ادا کوئ وهو الذي ولا غزات زرعكم چې پای خارې کړی تاسو په الارض بسمکه کې و الیه هم الله تعالی طرف ته تحشرون تاسو بر جمع کړل شي وهو الذي ولا غزات يحيي ژوند کول کوي او یمیت عمر کول کوي وله الله تعالی د پاره یعنی اختیار د الله تعالی اختلاف الليل اړول راړول د شپې والنهار او د ورځې افلا تعقلون تاسو دومره نه پوهیږئ بلکې قالو دوی ویلي مثل پشان ما د هغه قالا چې ویلو الاولون په قانون خلقو دوی مغه خبرو که چې کوم په قانون کوله قالو دی وای اعزامتنا آیار کله چې موږ مړ شو وکنا او شو موږ ترابن خاوري واعزامنا هډو کی ان آی موږ بیا لمبعوثون را پات ولې شو لقد بتاکی سره وعدنا وعده شوی دا موږ سره نحنو موږ سره یعنی موږ سره وعده شوی دا او اباؤنا پلارانو نکونو سره زموږ هاذا همدا من قبل دین وړاندې ان هاذا نذا الا مگر ده اساطیر الاولین کسی د پخوانو خلقو قل ورته وایا لمن الارض شاد پار د اسمکا ومن او هغه فيها چې په اسمکا کې دي ان کنتم کچری تاسو تعلمون تاسو پوهیږئ سيقولون ذيب او اي لله الله د پارا سيقولون زرد چې دی بو وای چې الله د پارا دی قل ورته وایا افلا تذکرون نو ایتاسو نصیحت نه قبل وای قل ورته وایا من سوق دی رب السماوات رب د اسمانونو السبع دو ورب العرش العظیم او رب د عرش لوی سيقولون ذيب او اي لله الله د پاره دی قل ورته وایا بیا په جواب کې فلا تتقون نو ایتاسو نه یریږي بیا د الله نه قل ورته وایا من سوق دی بيدی چې دغه پلاس کې ملکوت او بادشاہی دا کل شی د هر یو شی او هو او هغه یجیرو هغه پناه ور کوي ولا یجارو او هغه ته پناه نشي ور کولای علیه هغه ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ نو سيقولون لله زرد چې دوی وایي چې دا خو الله قل ورته وایا فانا تسحرون بس کم طرف ته پتا سبحانه جادو کول شي او تاسو رواني په دې جادو کې بلکې آتیناهم مونږ ورکړی دي دوی ته بالحق په حق سره ان راغلی مونږ دوی ته په حق خبره وانهم بشک دوی لکاذبون دروغ وایي متخذ الله ندن ولا على طلام ولدن د اولادنا وما كان او ند معبود الله سره من اله ذبل معبود اذن بدغه وخت کې ان کوي بدغه وخت کې لذهبا اورل به كل اله هر یو معبود بما هغه شی خلقات هغه پیدا کړیو ان کدا خدایان ډیر وي او هر چا خپل پیدائش کړي وي نو هر چا خپل پیدائش وړي وي ولا علا او غالب شوی بوي بعضهم زند دوین علی بعض بزنو باندې
سبحان الله پاک دی الله تعالی عما دغه یصفون چې دوی بیانوي عالم الغیب هغه خبر دی په پټو باندې او شهادت په ښکارو باندې فتعالى بدر اوچت عما دغه یشرکون چې شرکای قلت ورته یا رب ازما رب اما تريني کچری تو قیامت ما هغه عذاب يعذون چې دې سره وعده کې دي شي رب ارب ازما فلا تجعلني نمجل وما مشامل وما مقدما في القوم الظالمين فقوم ظالمانو کې وإنا بشکم على ان نريك فدې خبر باندې چې او خيوتا تا ما هغه نعيدهم چې موږ وعده کوو دې سره لقادرون قادريو ادفع بس دفقا باللتی باغ طریقہ هي چې هغه احسن ډیره خسته ده السیئات د بدی یعنی بدی لری کپنی کوي باندې نحنو موږ عالم خپوی کو بما باغ سبانی یصفون چې دوی بیانوي وقل او يا رب اے رب زما اعوذ بک ز پناه غړم پتا سره من همزات د وسوسو الشیاطین شیطاناننا واعوذ بک او ز پناه غړم رب اے رب زما ان الذين يحضرون چې دوی حاضر شي دا شیطانان حتی تر وخت پوری اذا هر کلا جاء اشراشی احدهم یوکست دویتا الموت مر قال بیا وای رب اے رب زما ارجعون ما واپس کا دنیا تا لعلی دې د بار چې ز اعمل عمل کما صالحا نیک فيما باغا کې نه په دنیا کې ترکت شکر خودی دما الله ورته وای کلا داس نشی کېدی بیا انها بشکدا کلمه یو خبر ده هو چې هغه قائلها دغه کون کړي دا خو بس دغه خبره وا خپل نه وته دا کیږي نه چې بیا دنیا تلاش شو بیا باندې عمل وکي ومن ورائهم موجودين ورستو برزخون یو پرده ده الى يوم يبعثون تر هغه ورځ پورې چې دوی بیا پکې را پاسول شي فاذا به هر کلا نفخا چې پکې وهل شي په سوري پښپلې کې فلا انصاب بیا بنوي نسب رشتي بینهم د دې په منځ کې یوم اذن په دغه ورځ ولا يتساءلون او نه بدینت پختنه کولې شي په دغه ورځ او نه بڅوک دیو بل تپوس کوي په دغه ورځ فمن بسغتو ثقلت درنشی موازینو تلد آغا دنکونا فاولائک بسم دا کسان هم المفلحون هم دے کامیاب دی ومن اوچا خفت چا غسپک شولا موازینو تلد نکو فاولائک بسم دا کسان دی اللذین آغا خلق خسرو چا غی نقصان کے پری وطل انفسهم ان نقصان کے واچول انفسهم زانون اقبل فی جہنم بجہنم کے خالدون ہمیشہ بوی تلفحو سوزیب وجوههم مخند دوی سوزیب مخند دوی النار اور وهم اوذیب فیها بدی اور کی کالحون بد صورت شی او بسوزی مسلسل بیا باغی وجنل بد صورت شی علم تکن آیا نو آیاتنا زما تطلع چی رستل بشول علیکم پتا سبانے فکنتم بزوی تاسو بها باغی پوری تکذبون چی دروغ مجوڑول قالو دی بوئی ربنا اے رب زمونگا غلبت غالب شوی وا علینا بمونگا باندې شقوتنا بد نصیبی زمونگا بدبختی زمونگا وکنا او مونگا قوما یو قوم ضالین چې مونگا گمراهو ربنا اے رب زمونگا اخرجنا اباسی مونگا من هذا دید دوزخنا فإن عدنا بس کچیر مونگا دوبارہ اکرلا دا کار دا گناہ فإنن بشک مونگا بظالمون ظالمانیو دے بیا چغی وی چې مونگا اباسا یا اللہ بیا نکو قالوا ويا لا تلا اخسئوا كل شيء لري شيء تدي وی پتاسو او دا عموما سپید پاره ویل کیږي دا لفظ فيها پد جهنم کې ولا تكلمون او ما سره خبره مکوي انه بشکا کان فريق ويودلا من عباد زماد بندگاننا يقولون جغيب ویلي ربنا اے رب زمغا آمنا من ایمان راوړل فاغفر لنا بخنو کیمغتا ورحمنا ورحمك بمغا باندې وانت او بشکت خير الراحمين د ټول نه رحم کون کوي الله دې دعا زمغا استاد په حکم قبول کړي ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم بس دوی به اونی والاغوی یعنی کولی به اغوی پوری سخریا ټوکی مسخره حتا درغه وخت پوری انسوکم چې دوی هیر کړو تاسو نه ذکر زما یاد زما د یاد د هیر باعث وګرځید وکنتم وای تاسو منهم د دوی نه د دوی پوری تضحكون چې ټوکی بم کولی انی بشکز جزیتهم ما بدل ورکل دوی تعالی او منن رضی بما په سبب د هغه خبرو صبرو چې دي صبر کړو په دنیا کې انهم چې بشکا وی هم الفائزون هم دې به کامیاب وي
قال ابوي لتلاكم لبثتم ثمر وخدم ترکړو فی الارض بسمکه کې عدد سنین شمیر د کالونو شمیر راته خای څو کالونو متیر کړیو قالوا ذيبوا لبثنا من قاتشيو يوما ورزا او بعد يوم يزن حصہ دورزي فاسال بس پختنو ک العادين دشمیر کون کنا څوک چې بدی حساب وهيږي قال ابو اي الله تعالی الا بستم نو پاتشي تاسو الا مگر قليلا لك لو انكم تاسو كنتم وای چې تعلمون چې تاسو په هدله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون افحسبتم ما تاسو ګمان کړی دی انما چې یعنی چې بشکا خلقناکم تاسو پیدا کړی مونږه عبثن عبسا اسمه پیدا کړی وانکم بشکا تاسو الینا مونږ طرف ته ولا ترجعوا نشي واپس راتللی نشي واپس کوله فتعال الله بس وشد الله تعالی الملك الحق شغا بادشاہ دے پرشتیا لا الہ نشتبل سوک معبود الا مگر ہوا او ماغد رب العرش الكریم اغا مالک تے عرش تے عزت مند قدر مند ومن يدعو او څوک چې را وغواړي مع الله الله تعالی سره الها معبود اخر بل لا برهان نشته دې دلیل له اغسر به پدې باندې فانما بس بشکا خبر ادا د بل نه دا حسابه حساب دا عند ربي دا غرب سره ده انه بشکا خبر ادا د لا يفلح الكافرون چې نه کامیابی کی کافر وقل رب اغفر او يا وقل او يا رب اے رب زما اغفر بخنو کی ورحم او رحمو کی وانت او خير الراحمين د ټول نه رحم کون کوي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون